ټول استاد چې په ماشوم پوزه راکاږي دا لویه ګناه ده. د سکول استاد ماشوم ته وایي پوزه راکاږي، دا ډېر لوی جرم دی، دا ګناه ده. پوزه راکل د سجدې یو کیفیت دی، دا جرمانه لګوي دا ګناه ده. دا چې کوم جریمه مالیه ده که نه، دا عقوبت مالی او جرمانه لګوي د پیسو. ولې زمونږ د امام صاحب په مذهب کې دا ګناه ده. صرف امام ابو یوسف رحمت الله علیه او قول پاکستان شامی کې دی. ها امام ابو یوسف وایي چې بادشاہ یا قاضي یا والی او انسان مالی جرمانه کولی شي خو موقت. څه مطلب چې جرمانه یې دیوالي یو کال ګورېزان سره کېږي بیا دې ولا ورکړي. دا صرف ابو یوسف قول دی. نو زمونږ طرفین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام محمد صاحب د جرمانې مالیې یو سړی چوټي وکړي 100 روپۍ راوړي جرمانه، 500 روپۍ به جرمانه راوړي، 200 به جرمانه راوړي. هغه جرمانه لګوي که نه لګوي؟ دا ګول زموږ مذهب کې نشته. طرفین ته بالکل نه دي قایل. او امام ابو یوسف وایي چې بادشاه والی قاضي اغشتي شي خو موقت څه موده له دی والي چې دی له سوچ برابر شي او دی لږ ناره تېره کړي بیا دې ورته واده کړي. خوري به نه، مستقل کوي به نه. او زموږ په سکولونو کې دا 3 رواج دي. یو دا مالی جرمانه اخلي، دا ګناه. او دویم پوزه پرې راکاږي، دا خو د سجدې سره موافق دی. او درېیم کښتۍ ته جوړوي. کښتۍ پېژنئ؟ غوږونه پرې نیسي، لاسونه ولا دلته راومنډي دې دغه کې د خپو کې او ایسته به غوږونه ونیسه، کښتۍ ته جوړه کړي. او پخوا زموږ د استادان بعضې پکې ظالمانه وو، هغوی به کښتۍ جوړه کړه او بل به پرې د پاسه کېناوه، بېده پرې د پاسه سور. اوس هغه شي نشته. اوس ماشومان کم دی دا کښتۍ مښتۍ دې جوړولي. اوس کښتۍ جوړ کړي په کلاس کې ورته راکاږي که نه شته؟ درېیم روز کې او دا غوږونه پرې نیسي، غوږونه پرې ونیسي او دا کښتۍ دې جوړه کړي او دا پیسې جرمانه پرې مالي کېږي. او وحي په خدای اوس خو نشته. موږ خپلو په سکول کې استادانو یاره هغه مړه سبق یې ښه وکړه، بل چا استادان نو خفه کېږي. موږ کوشش سره کړه یو کس دو پکې موږ سره نه دا ښه خلک دی، دا ښه خلک دی. او یو پکې سره ما سره راښایي زه ټیک شم. ځان ولې ما ته ګوره موږ ته به وایي داسې لاسونه شي په چوکه به یې وایي داسې به یې وایي هلوړې لاس دا ډېر خوږېږي نه. داسې خو پرېږده وه چې داسې به وغږي، داسې نه داسې لوړې لاس چې ټک به چې داسې به یې وایي. او یو زموږ استاد اوس مړ دی خدای دې وبخښي، هغه ظالم به موږ د سبق هم نه خاو، هغه به سبق نه خاو. هغه به وي 40 هوا میں لیکو اب په کورسۍ ناست استاد هر میدان نه څوک کړی پاتېده به نه تقریب که نه کورسۍ نه کم دی پاتېده. نو موږ به داسې کړی او کېنه هوا میں لیکو 40 هوا میں لیکو بل به پاتې ودرېږه هلته هلته به ودرو 50 هوا میں لیکو هغه به داسې ټیک ده کېنه ورپسې شه. نو دا پکې درخت میں چیل بیٹا ہے ونه کې کیلې ناسته چیل بیٹا چیل ته پوسته وایي که نه ونه کې چیلې ناسته. اچانک بازار میں ہلچل مچ گئی یعنی شور غوغا جوړه شوه. نو د اچانکونه په بازار کې مات شو. اچانکونه په بازار کې مات شو. بیما ورته کوي دا څه شی دی چې کېناسته وایي چونګ چونکې نه چونکې نه پته هغه افسر ته پوښتنه کوي چونګ هغه ورته وایي ستا دا څه کولی دي؟ ستا خدای بېخ وباسه ما خو تا ته چونک کا ورپسې شه زمړه دا کم کم دی راله درته جوړ ورپسې شه. نو دا جرمانې لګول خو یو معنا بله خبره کوله چې خامخا به هلک د خپل روب لاندې ساتي غصه به هم کې سکول استاد ته چې کوم ټریننګ دی هغې کې یو دا دي یا دا دي به نه کېدی سره ځکه دا هلکان مست شي. بیا تاسو پته نشته د سعودي عرب کې کوم په سکولونو کې ماشومان دي هلته وال بند کړي په خدای قسم ما ته باوسوق بعضې دوستانو ویلي چې هلته سکول ماشوم د استاد په اوبو ورکوي خو دا نه شي ورکولی. ډېر استادانو په دې باندې پنشن واخېسته استعفا یې ورکړله سبق نه شو کولی. ماشومان والي نه شي او ماشومان د اوبو د خلکو واخېستل.
نو دا طریقې سره مخکې ده دا صرف پخوا د سکول استادانو به کول اوس نشته تاسو پته څنګه کوه یو ماشوم به په 2 لکانو نیو یا په 4 باندې علاوه ده جذبه دي جوړ او واحد جذبه دي جوړ او واحد او دا شي کوم نه جذبه جوړ کې تاسو جذبه ورپسې شه جی کتاب الجمعہ سے اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ د جمعہ ابواب کتاب شروع جمعہ دیر تفصیل به ترمذی کې راځي او بعد تفصیل به جمعہ فضمتين او جمعہ وسکون ضمیر دواره شي جمعہ او جمعہ قرآن حکیم کے اللہ فضمتین مستعمل کر دی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ وخیر قد یستم المیم لك قدر او قدر انا كل شيء خلقناه بالقدر او بدل كده ليلة القدر خير من 1000 شهر جمعة او جمعة دعسي جمعة ما أصلا يوم مجموع فيه الناس يوم مجموع فيه الناس لقد زحفة وتولي فيه زحفة يزحف منه الناس زحفة أغا تستوي خلق لخندا ورولي لخندا ذريعي نجمع أغير واستوي كده جمع لخلق ذريعي زحفة مما زحفة تولي فيه مزحوف منه دا زحفة چاہتا بھی لکھے گی مضحوک من ہوتا نو جمعہ مجموع فیه دا اغا مضحوک من ہو شو دا تشی شو مجموع فیه چکم شی کے خلق جمع فیگی اغا ذریعہ دا خندا دا ذریعہ دا جمع دا جمعہ و تولی وی نو پا ترمیدی کی ممراشی بخاری کی لکل راشی ترمیدی کی پاور کی راجی بخاری کی لکل راشی کہ اللہ پاک جمع فیه ماد خلق آدم آدم علیہ السلام خلق پاکی را جمع کرے دیر امور پاکی نورم جمع شوی دی کم آدم پاکی دا اسمان نرا کچھ شوی دی دا جمعی پور اسمان دی ایک شو خبر آنے کتر چی دا خبر نرا چی دا نا خلافت تبارک بشی دی خلافت والا خدا پاک ور کرے او بدے کی با قیامت راځي ته دا خو خبره نه نه چې قیامت راشي نو مسلمان به جنت ته ځي او صالح به جنت ته ځي نو نور ان شاء الله العزیز راشي چې دا هغه ورځ ده چې دې کې ډېر امور دې ځوان جمع شوي دا آدم علیه السلام دوی پکې را جمع شوي او په څه چې هغه زمانه کې خو لا جمعې څه پته لګېدل الله ته پته وکړه الله تعالی خبر کړ یوم الجمعه مخکې راشه او دویمه خبره باب فرض جمعه کله فرض شوې ده بعض حضرات دوی ودا د هجرت نه پس مدینه منوره کې مفروض ده او دا آیت دلیل وجي دا نو دي د سورات یوم الجمعه دا آیت مدني ده لیکن مولانا سے دا قول ډیر شاذ دی راجح ده چې فرضیت د جمعه قبل الهجرت په مکه کې شوې فرضیت د جمعه قبل الهجرت په مکه مکرمه کې شوې دلیل څه دلیل پیدا دی چې نبی علیہ السلام هجرت نو کړی او صحابه مدینه منوره ته راغلي نو صحابه په مدینه منوره کې د جمعې مونږ کاوه دا براش ان شاء الله تاسو له پدالای د جمعې په خوراک کې درته یو حدیث دی د کعب ابن مالک یو حدیث د کعب ابن مالک ابو داود کې چې ان اسعد بن زراره اول من جمع بنا ان اسعد بن زراره أول من جمع بنا في هزم النبيذ هزم النبيذ دين في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع الخزماء صرف مختصر بكلام دلائل من التوامع چې صحابه او د نبی رسول الله هجرت مخکې په مدینه منوره کې د جمعې مونږ کاوه او رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې ذکر نه کړی چې هغه د جمعې مونږ په قادر دی جمعې مونږ په جمعات کې کې جامع مسجد کې کېږي خلک جمع کول غواړي هغه قدرت نو هغه قدرت باندې نو چې انسان قادر نه نو ساقط ته جوړ
قانون ده جمعه فرض ده چې انسان قادر نه نشي کېدل کا ساقط لکه یو څه دښمني د کور نه بار نشي وته خپل کور د بس باندې مونږ ساقط نو راجح او دا دی چې جمعه فرضیت دا قبل الهجرت شوی دی دلیل پیدا دی چې صحابه کله هجرت وکړه مدینه منوره ته او د مدینه ایمان پر نبی اسلام راوړو اقامت د جمعه شوی دی دا څنګه قرینه ده او رسول الله مبارک ولې نه کړی قدرت یې او دا آیت ډیر رستو نازل دی دا نو دیا دا خو د فرضیت لپاره نه دی نازل دا آیت دا رسول الله مبارک د جمعه مسکا او د کې غلر اعلی او دا قال دا قحط چې غلر اعلی په بازار کې اعلان شو چې غلر اعلی دا نو خلکو منډه کې خلاص نشي د جمعه څخه کلار غلی پسې دوله یا څور کسان نبی رسول الله سره پاتې شو دا آیت نازل شو نه نو دی د صلات یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ته چې موجود نو بیا مکه و جمعه ترازا فاطل ادا چې د جمعه نه زی ورپسې دا هو بالکل نه کې ذالکم خیر لكم او څنګه دی ورپسې وترکوک قائما کم دی هم دې سره ده کړه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما تاسو په شپه خبره نو دا ډیر رسو نازل دی دا غیر لپاره نه دی دا دغه لپاره نازل دی چې پیغمبر د جمعې خطبه وایي نو را منډه وا ځان راځوا ځته وا ٹھیک ده د جمعې په باب کې اصل دی د جمعې په وجود کې څه دی راکا د جمعې فرضیت ته یعنی جمعې هغه اول فرضیت نه معلومیږي د جمعې په باب کې اصل دی ځکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر مولانا حضرت بعد فرضیت الجمعه بمدة مديدة قول الله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا قل بدفق او معنا فقل امام بخاری کی صبر کوا الى ذکر الذين معلومی کی خطبه مشتمل په ذکر الله تعالی وذروا البيع او بيع پرې دی تجارت ذالکم خیر لكم مراد به تجارت ته ان كنتم تعلمون فتاوى فمنزو اولی وی لکه حدیث کې راځي چې منډه موه ماندلا دا به ان شاء الله العزيز او دې شوی دی شابه مولانا ده حدثنا ابو مالك قال حدثنا ابو بن عبد الرحمن بن بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون باعتبار د وجود سرا السابقون باعتبار د حساب او باعتبار د دخول د جنت سرا سابقون یوم القیامه په اعتبار د چا د حساب لومبي حساب د زمونږ مسترګي او په اعتبار د دخول جنت بیر الا انهم مگر څه دومره پر چې ویلي کتاب زمونږ مخکې ورکړی شوی چې يهوديان عیسایان ثم هذا يومهم الذي ولد عليهم دار الصغيرة المفروضة دعوت مفروضة وسمعنا هذا يومهم عبادة يومهم عبادة هذا الذي هو عبادت بمفروض لکه بمونږ مفروض دي نو فاختلفوا فيه غیبه کې اختلاف وکړو نو کته چې اختلاف پکې او کبه ګناه شوا مولانا ته ماته ګورو هغه اختلاف دوی ته الله اختیار ورته ځکه ګناه نشته الله اوسه یو ورځ عبادت لپاره ما درمانه فرض کړی دا الله خو فکر يهوديان وي ځان له خو عیسایان وي بس اتوار مخوخه ځکه الله چې د دنیا د آبادی شروع کوله اتوار نه کړی او کته چې هغه وخت ورته کم دی نور مکلانو نو د الله په علم کې وخت دی اتوار نو بس موږ بلینه شروع يهوديان وي د اتوار نه شروع کړو پاک جمعه ختم کړه د خاجي پر خدای دماو د خاجي دا ورشي رسول الله مبارک ته وی یو ورځ د عبادت لپاره الله ورکا نبی سلام الله تعالی ورکا الله تعالی ورکا وی خدای جو نشله وی که هغه مخکې قومونو ما تفریخ وي نو زما په علم کې غیلم جمعه ودا بن ولا مقرر کړی و باقي ځان خپل اختیار واغشته نو خطا شو لري ورته او تاسو مقرر واغشته چې زما کومه خواخوا ځکه تاسو ما تفریخ وکړه فاختلفوا فيه باختلاف یو بل سره پکې یو حدیث یا فاختلفوا اختلاف الله سره وکړي الله تعالی کې کوم برکت ولا روز واغینه فوق حدیث او شو فهدان الله له ذکر الله تتبذ کرنا فالناس لنا فيه تبع سمانا يهود غدا لخالد والنصارى او کته لکه موږ هم تابع یو کړ ولی خالد ته شروع کې به موږ تابع راځي خالی اتوار جمعه وروسته موږ تابع دا چې دریواله متواتر کې رسول تابع راځي یو فصل لازم کنه
یا مونږ اول راځو خالی دویم نمبر کې ځوان دریم نمبر ٹھیک ہے متواتر پر پدې شاه بس ذکر اختلاف غسل د جمعې کې په مابین د علماء کې اختلاف دی چې دا مسنون دی که واجب پنځ د داوود ظاهری غسل د ورځ د جمعې د فرض دی غسل د یوم الجمعې فرض او پنځ د ائمه اربعو مسنون دی پنځ د داوود ظاهری غسل د جمعې فرض دی او پنځ د ائمه اربعو مسنون دی دا دلایل کوم دي هذا دلائل أخذ في قبل أصبح لنراش غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فرمان دلائل جواب بدرسكم صدقة أو ذي طريقة سري ذي طريقة إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو ظاهر متبادر ذلك أمر ظفارة ده وجوب رازي شو دا امر لپاره ټول پکښتا اوس بدل ان شاء الله راشي اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل روانه چې کوم کې فليغتسل امر د وجوب دی او کوم کې واجب لفظ بخاری کې روان دی دا دلایل دي او ائمه اربعه سوي چې دا غسل د جمعې دا فرض نه دی واجب نه دی البته مسنون دی او موږ سره په ابو داود کې روایت ده او ابو داود کې نه په ترمذی کې درته اشاره ده ان شاء الله ترمذی کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ترمذی کې راځي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فبها سمعنا فبالسنة أتى هذا من سنة راجيكا فبالسنة أتى ونعمت سمعنا نعمة السنة هي من توضأ كاشي أو دسوك فبها ونعمت اوريكا يوم الجمعة بكيري من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ومن اغتسل فالغسل افضل دا زمون دلیل شو او دا ترمذی کې لري رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ترمذی دا نقل کړی دی سمرة بن جندب حدیث یاد شو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ترمذی کې د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ روایت ده او په ترمذی کې بل روایت ده ابو هريره راوي تاسو له ان شاء الله مزید د حضرت ابو هريره روایت ده هغه کې دا سړي من توضأ فاحسن الوضوء ورته لفظ او دسته پکې من توضأ چې او دسه واحسن الوضوء او دسخ كلك ثم راح الى المسجد او بیا جمعه صلاه نسيت خطا ثم اتى الى الجمعه اغرى حبل اتبرك من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه جمعه مراد صلاه الجمعه ثم اتى الجمعه فدنا نزدیش من الامام واستمع وهم کیسو وانصت او چپم شو تاسو ما ویلو کنه چې هغه آیت په حق د صلات کې نه په حق د جمعه کې چې دا قرآن فدنا من الامام واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة جمعة راغي ولا توضأ فأحسن الوضوء فدنا من الإمام واستمع وأنصت ولا دري خبري فكراغي إمام تنزيش وإنصات موقع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى وقد لغى رواه الترمذي عن أبي هريرة دوشو او دریم دلیل سره دا دلته وسره شي په بخاری کې را روان دریم دلیل او یو څلورم دلیل به ابا جواب هم شي دا دوینا ولک صبر وکړه مخکې دا دویم على السبيل يهود يوم الجمعه او على النساء واجب په نه دی خو کوي کول شي لکه تسوی منځ واجب نه دی کوي په خدای د جمعې منځ واجب نه دی کوي نه په عیدین واجب دی او کزینو تلیشي ثواب اشتا شابه یو نقطه ده چې واچو چې دا غسل د صلات لپاره دی او کله ورځې لپاره دی امام ابو یوسف وی دا د صلات لپاره دی امام محمد وی دا د وقت لپاره دی ارواز لپاره دی الکه فرق څه دی فرق څه دی یو سړی سار اولم دی سار او بیا په دامیاس کې او 10 مات کی او د جمعې منځله بیا او 10 کی د امام محمد پنځ سنت ادا شو ورته له مسلم او د امام ابو یوسف پنځ سنت ادا نشو سنت به الا ادا کیږي چې کوم غسل لیکم پاغي منځ کې میانس کې محدث نشي او میانس کې یو 10 مات نشي نه پیږي په خبره نو د امام ابو یوسف پنځ غسل للصلات ته سار وختي او کا سبا خطو پس پسو کا خو کټینګولې شي او د او هغه غسل باندې جمعې منځ کې د ابو یوسف پنځ باندې ټیک او د امام محمد سے پنځ غسل چا د پاره دی روز د پاره بس ساره کا تدرست ماتم چې پروانی کا او مفتابه قول د امام ابو یوسف دی مفتابه قول د امام ابو یوسف دی مخکې لار شوا فليغتسل دا داغه د داوود ظاهری مستدل ذات دو جوابونه کو یا دا محمول دی په استحباب باندې بیا محمول شو په استحباب باندې او یا دا محمول دی دا منسوخ دی یا محمول دی په استحباب یا څه دی منسوخ دی او د نسخ دلیل یې څه دی په ابو داود کې یو حدیث دی خو د محاسب نقل کړی دی د حاشیه نه وایي څنګه کې دا رسل راشه واجب على كل محتلم باندې او حاشیه ده پیدا وکړه واجب على پیدا کړه رسل حدیث واجب على كل محتلم حدیث عبد الله ابن يوسف التنيسي ده حدیث عبد الله ابن يوسف ته پیدا وکړه نو التراشه هغه باندې رسول حاشیه او تفکر وقال محمد بن المؤتئه اخبر محمد بن عبان ابن صالح عن حماد عن ابراهيم بن قال يا حماد سالت عن الغسل والجمعه والغسل من حجامته ورجل رسول اخرج ابو داود عن عكرمه ذاك ان ناس من اهل العراق جاءوا فقال يا ابن عباس عليه اترى الغسل يوم الجمعه واجبا فقال لا ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدا الغسل كذا شو كان الناس مجهودين قالوا نبي تور يلبسون السد ولا جامع بغير غسل غريبانان جربي هو ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا وقال اذا سقط شتي يزيل المسجد انما هو عيش يسافر فتصبح النار وخرج رسول الله في يوم حار وعلق الناس في ذلك السوق قارن كريو غټ جامع به چتم نږدې وبره په اورم نه سفر نو حتی صارت من رياح بعدنا روان شو دا دخلوا بيوت روان شو حتى هذا بعضهم بعضا فلما وجد على الإسلام تلك الرياح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ولكن وجمس أحدكم بالسماء يجد من دهنه وطيبه خشبوه كوريكا قال ما جاء الله بالخير فلبسوا غير السوق على جميع المعرض وكفوا العمل غلامان امرأة ولا راجل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العراق وهذا يشير إلى أن الغسل كان واجبا كما ذهب إليه مالك ثم صار سنة كما ذهب إليه يمون والله مالك مصد السنة هذا كوي كيف خبره السنة نمون في جوابك
چې مخکې دا واجب وو شو سنت شو منسوخ دی نو یا دلته فلیقتصر امر د پاره د استحباب دی یا امر د وجوب دی او منسوخ دی دو سر پسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمار قال حدثنا جوير عن عمرو بن عبد الزهري عن سالم بن عبد الله بينما في حال هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ولا إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين مهاجر حضرت عثمان رضي الله عنه ده فالرواية كتصريح له من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان راغي فناداه عمر ولا واضر أية ساعة هذه ذات الوقت خطبة شروع ترى لقد بينهم مخيرات الفكار دي نو قال عثمان ورتسوي إني شغلت لك مشغول شوي وما فلم انقلب واپس نشم اهل تحت على واپس سمعت التاذين جزان میں وردا او د اغي پرېز باندې کم اذان بکیدا دا خطبه واله دا مخکنی اذان چې اوس مونږ کم کوو کنه دا د عثمان صاحب زمانہ کې دی ایجاد شوی د نبی رسول الله د حضرت ابوبکر د حضرت عمر په زمانہ کې صرف دا خطبه واله دا لومبه نو دا عثمان صاحب یا خلق ډیر شو نو خلق به دوه لومبه باندې خو کې لومبه سره خلق را روان کی عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نو بهر کیس دا خطبه اذان میں ورید حتی سمعت التاذین فلم ازد بل زیاتی کار میں نے دیکھڑے اذان نفس ان توضأت تیرے او دس میں ہوتا فلم ازد على ان توضأت مطلب دس میں ہوتا قال اوتی والوضوء اذن او دو نقطان اوپر تاخیر دے مکفرات تو کے او توضأت الوضوء اذن غسل ابن ذکر دو نقصان شو وقد علمت وضعت فتر جارهم كان يأمر بالغسل ظاهر کې خدا غوی دلیل دی او په حقیقت کې زمونږ دی ظاهر کې غوی دلیل دی چې كان يأمر بالغسل حقیقت کې زمونږ دلیل دی ولی که غسل فرض بین عثمان باندې بوله کفارات لا یا غسل ولی نه او که غسل فرض وی نو عمر دی ولی پرې خو دا به الشبه غسل کا فرض نه پاتې دی نو پدې ولې خفاوه او عمر ولې نه واپس کاو معلومیږي دا چې مفروض نه او صحابه کو د مستحبات او خیال ساتو فطر د مستحبات من نکیر کاو ذکر دی اذا والوضوء اذا اغيخو عادت او چې د مستحبات او خیال به ساتو او په مستحبات په قلب من نکیر کاو ذکر ورته د لفظ دی دا نو بل دی غسل فرض نو عثمان بخفانه ولا غلي او ابو بکر به پرې نه او ابو بکر پرې نه دی واپس کړی به چې ورته اوس دا ما بل دلیل شابه وبه قال حدثنا ابو ظالم بن فقال اقرا فقال من الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واليوم الجمعه واجب ضمانكم یا خدا واجب په معنا د فرض دی او منسوخ دی او یا واجب په معنا د ثابت سره وجود کل ثبوت تموی ثابت تے پسونات ثابت تے اسے کو لکھے او یادا تیرا مخکن حکم منسوخ مدد بحاشی جواب ابن عباس تلقا ہاں قالوا سيدين جماعتي وبه قال حدثنا ابي قال ربي بن عمر قال حدثنا شوقا عن ابي بكر في مسلم قال حدثنا عمرو بن سعيد قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد وما حديث يقول بلنا ابو سعيد خدري ما كده اذا نوي كده بل دليل لا لا هو قليل هيك اختصار ذكر التفصيل له وان يستنى مسواك المجيد وان يمس طيبا ان وجد مشمدي بوريكي العمل واما الغسل فاشهد انه واجب عمرو بن سليم هذا ابو سعيد شاگرد صحابي نه لري ده ابو سعيد نو لري ته چې اشهد انه واجب دې نس خبر نه لري تبعي واما الاستنان والطيب فالله تعالى عالم واجب له ولكن هذا الحديث بشتا اتفاق کے استنان اور فیق واجب نہیں علام رضی اللہ ہوا اخوذ ابو بکر سوک دے ابو بکر ابن المنقدر ہوا قال ابو عبداللہ امام بخاری وی کہ ہوا ابو بکر ابن المنقدر محمد ابن المنقدر دے ولم يسمى ابو بکر من المعروف هكذا روى عنه بكير بن الاشج بكير بن نقل فيه لقد قد شعبه نقل فيه بالذي بكير نقل فيه او سعيد بن هلال بن نقل فيه وعيسى بن ابي جماعه بن نقل فيه او محمد بن منقدر دا کلی ابو بکر دا دن ابو بکر دا ابو بکر دا او دا کلی ابو عبداللہ دا
ورپسې شته باب صلاة الجمعة او فضیلت د جمعې د ذهاب جمعې ته وبه قال حدثنا ابو الله بن قال قال مالك عن طريق مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي سعيد السمعاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يستطيع الجمعة كغسل الجنابه منسوخ ونوع د قافز دي یعنی مبالغه سره غسل وکړه مقصد دا دی چې موږ نه لاله نشي یو بل تکلیف نشي ثم راح رواه د زوال نفس فكأنما قرب بدنه لما تقول مولانا لا تويكا راح انا معلومي زوال نفس نو زوال مثلا په دولسته کې مثلا زوال وځو کې دولسته او د جمعې اذان د خطبه کېږي په یوا 100 منټه شو 10 منټه دا په پینځه تقسیم کا نو شپږ منټه شو دا نو ګورځه چې لومبو شپږ منټو کې سولا لومبو کې ثم راح فلومبو شپږ منټو کې زوال پسې په دولسمو پسې فكأنما قر خدا پورې مو دی وخت زوال په باندې دولسې تقریبا ها كأنما قرب لك تقرب عليه حاصل بدنه بالقربانيه بدنه تقرب عليه حاصل بالذبح بدنه لك ذبح ثواب وفي خيرات ومن راح في الصلاة ساعة فدویر وقت دویر ستیج دویر کم یو دی دویر شپږ منټو کې راځي دویر شپږ منټه کوم وخت شروع کیږي 40 منټه کم نه والا تر اصل 10 منټو تک وګورئ وكأنما قرب لقد خيرات اقلا بقره قرب تقرب على حاجتك بذبح بقره ومن راح في الساعة الثانية دري مشبه منتو كراره فكأنما قرب كاف الشام كراوه قاعد ومن راح في الساعة الرابعة ضرورا من مشبه منتو فأنما قرب دجاجة في فرامة شغيلة لك ومن راح في الساعة الخامسة أخيرش بابو منتو يبيت الانتين فكأنما قرب بيضة لك شاقية خيرات فإذا خرج الإمام نحاذرش فالاحتداء ودوالك الناس لقل كي أول فالأول فالاحتحاذرش يستمعون الذكرى يغيب قرب أول يستمعون الذكر فتولى كده إذا أوقات راحنا معلومي زوال نفس شروع کی تر ذکر بوله پینځه شو کنه هغه ټیم کې نیمه ګنټه دی په پینځو تقسیم کا ګنټه دی په پینځو تقسیم کا په وخت دی په پینځو تقسیم دا پر پسې شه فضیلت د جمعې معلوم شو ته مناسبت سره فضل الجمعه دا ثواب د جمعې مانځه والا ته ملاوي کې بچا کنه ها باب یا خدامت کې باب تکمله ده فصل او یاده کې تقدیر بولغم باب فضیلت التبکیر الى الجمعه باب فضیلت التبکیر تبکیر اول کې ولې اول کې وخت ثواب کټه شابه مولانا وإني قال حدثنا شيبان يحيى وابن كثير عن ابي سلمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن سيدنا ابو يقول لمن الامام اذا رجل فقال ورد فقال ان تحت النساء ولې تاسو د مانځنه بنديږي نو وخت راځي ان الصلاه مراد تنا مونږ نه دي خو چې د مونږ لا په وخت راځي نو مونږ د تفوق انتظار دی کوو حکم د صلات کې شوي کنه او کنا وخت راځي انتظار دی پوت شو نو حکم د صلات نه لا فقال الرجل عثمان بما هو الا ان سمعت النداء وتوضأت فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم فليغتسل وصلي ولنا ذكر نقول استحباب المسنون دي هذه معلوم شو واجب بنا غوره ولا صار اتفاق ولا عمر بولي بيقرا نوضه شبدي تبكير شو وخرازا شبدي وإني قال حدثنا ابو قال حدثنا علي بن سعيد بن بني قال قال يا عن ابن وجه عن ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر من استطاع هذا عقل فيغتسل لا يتطهر من استطاع من طهر ويستهل لا يستهل من دهني او لا يمس من طيب بيتي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ذوقة من تفريق نراولي تفريق ذوقة ناس دي بلاميات كيني تفريق كاش يا تفريق هو بيكون دشمني شيطان جوړول ثم يصلي ما كتب له دا ان شاء الله سنن قبليه ما جمع دليل ابن تیمیہ منکر دے سنن قبلیہ جمعہ سنن قبلیہ کی تفصیل روان دي ها سنن قبلیہ کے بعدیو کی تفصیل روان دي ثم يصلي ما كتب له مراد کنا تحیۃ المسجد کی دی شی تحیۃ الوضو کی دی شی سنن زوائد کی دی شی او سنن مؤکدہ کی دی شی ما كتب له سوچے ولا اللہ نہ مقدر ثم يصفت اذا تكلم الامام یا چپش
چې امام خبرې شروع کړي نو ما الا بها لا دا کارونه نه کوي الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى او د ترمذي په روایت کې غسل دی کې د وضو ذکر دی څه خبره دا محمول کوم په استحباب باندې او محمول کوم په جواز یا د مخکنه حکم ربنا حكم والبسيشة وإني قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا جابر بن جوني قال أبو قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا يوم الجمعة وأقيموا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا أمسكوا من الليل قال أما الرجل فأمسكوا فلا أدري وإني قال كذي مناسبات باب سرنشتا باب تقطهم دي كي خطوهم رانا دي جواب دا إذا بيدا تيل بخوش بياو أطيب تيل بوصل بابا ترتیب اکثر به تیل او تیل ویم خوشبویا ته چې پوره کړه تیر خو دې بوټو نه وځي د دغه نه وځي نباتاتو نه د تخمونو نه وځي مخامخ دا خوشبویا شابه وإني قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا شمال أن رجلا أخبره قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال قولنا عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وجمعة فقلت لابن عباس يموت ذبا أو دوما كان عند أهلي فقال لا أعلمه ما تفتن لګي چې آیا دا پکشتا او پکې نشته دا څه دا طيب لفظ لا ادري او غسل پکشتا پته نه لګي چې دا پکشتا او نور روایت پکشتا دې کې پته نه لګي نور پکشتا ها دا راځي دا راځي نو ولې چې حالت نه باندې وي حالت باندې د طيب او د غوړو ذکر دي ها ولې جامع غسل جمعه لپاره دې بل مستعادات په مسنون دي ها رضي الله عنه وعن أخذ السيارة على الذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت السيارة دا درې خموه پکې باندې نری تارونو چا کې شنه چا کې سره چا کې تو سیارا په وته او درې خمو جامه هغه ممنوع ده چې دا لنډي تارونه لري او کوګدي درې خموي او لنډي غیر لري خموي دا جایز ده عند باب المسجد فقال یا رسول الله وګوره د سیاران مراد مطلق رقم دی ګوره دا هغه نه چې هغه جایز او غیر جایز دا غیر جایز دا رقم جوړه فقال يا رسول الله اشتريت كذا لواء فلبستها يوم الجمعة وللوفد يوفدون الذي اذا قدموا عليك توقف تقول جامعات انسان هغه وجاهت پیدا شي نو خبره کې بیا تاثیر وي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه ذري خمدا من لا خلاق له في اخر الاخر من خلاق له في لبسه من خلاق له في لبسه يوم الاخره ثم جاء تشو ورپدې انکار نه چې نه جمله ولي واچو ما وفد ولي واچو مطلب چې پاغي باندې تقریر شو چې جمله وفد دا ټول جایز دي خدای خمد د ممنوع شو عمر ته ممکن نه پتا نه و د حرمت یا ممکن چې دا مخلوط و او عمر په ګمان کړ چې دا بجایز مخلوط دی پیغمبر علیه السلام چې نه دا ناجایز مخلوط ده ویږي کنه نو ګور پاغي را دونه کوم تقریر شو ته په دې را دوه چې خمد ثم جاء رجل منها حلال شاول جوړي وروړي فاطمه عمر ابن الخطاب منها یو جوړي او مقص سیرانه ورکړه وقال ما صوت لها ما دې راکړه کیسو دې راکړه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت عطارد اغه تاجرو چروړي ورته عمر ورته وی چې واخ نبی ځانتا فقال ثم انما لم اكسكها ما تعالى لم اعطيكها کیسو له نو تعبیر باب دې جوړ کو ما تعالى دې نه لکه تل بلا چې دی واغوم دې دې نه درکړي خرڅه خذوا غسي شكرا فكساها عمر وأعطاها عمر أخا له بمكة دير زائرور فمكة مشرك أغلي وليقلا دفر التاليف تقلا دين يوبر مثلا معلومة شواء إذا لكم جولا صلى الله عليه وسلم المنوري أو هدية جائز دي ولي الشراء دي مكا جائز له أغض منا ذكا دا أغي قبيلين كده أغي دوجه دي يوضا جواز بالعدد سړی نشي اغوستي خدای اغوستي مسلمان نشي اغوستي کافر اغوستي دا جوړي خلک نه دي خدای واچي یا له هدیه کې مال کول کې وره دا نه دې به واچي بل څه خدای به ورکی خدای واچي کړه دا رسول الله مبارک د لور کړه چې تبنا غوندې نو ګوره بعض شي داسې چې محرم قطعي دا غي استعمال مکمل حرام دی لکه خنزیر شو دم شو نو مولانا سے داغی خو بیع شراء هدیه مکمل حرام او بعض جهتین بھی بعض انسان له استعمال جائز بعض لا ممنوع داغی بیع شراء تجارت او داغی هدیه او قبول له هدیه ټول جائز دی نه پیږي په خبره توپک هم دو جهتین دي مرګم په کول شي جهاد په کول شي هغه ستل جائز دی هدیه جائز شو
چاړه زب هم ته کولې چې سړی به په داخله ټکوالی شي ها نو دا جو جهتین شو نو دا دواړه جهتین والا او دا موبایل دا څه شی دی دا زو جهتین دی دا زو جهتین دی خدای پاره استعمالي کو بد پاره استعمالي نو په چاله هدي کې ورکوي خیر دې مخکې ده حضرت په دې نو کې مخکې ولولېږي موبایل ها ما سره او په خبرې کې بل چا سره په نه کې خبرې کې خدالوتي ها سواك يوم الجمعة وقال أبو سعيد أن يستنوا أسنان مجل يدك الأسنان شبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كل صلاة في جمعة مرة زي مناسبة سبب نور تفصيل تيز المسواك جبا او اكتار دي تو چې جبیر ہے محمد نور منظور الله بغیر زمان دنا خوب نه پاسه او دکېګم ټول پکې راځي شبا شفابه د شپې یشوس یدلق فاه مراد المسواک مګری سوال په مناسبت سبب نشته نو چې کوم وخت خوب نه پاسه مسواک مګي نو جمعه مانځو کې الله تعالی په طریقې ولا به مګي دا کوم دغه مناسبت ښه خوب نه پاسه نو مسواک به مګي جمعه مانځو کې چاته ودرېږي لکه الله تعالی په طریقې ولا به مګي دغه مناسبت او دوی کوم مسواک نه د بل غا استعمالول شي جمعه لپاره هغه مناسبت دا دی شبا د اهتمام د مسواک بل دي بل چا نه واخلا خو یاره غوړي د بل مسواک چې مګي به اذنه بغیر اذنه ممنوع شابت نه نسواري غونه مګر په فقلت أدني هذا السواء يا عبد الرحمن فأعطاني فقسمته ماتنك فقاخذ مالك زور میں ورکا مزار تو می چوپ چې خنرم شفاعته تو رسول فاستن نبی او مستدنن الى صدق پردی مسواک مگر نو جمعه لپاره اهتماما خپل دینی پردی مسواک استعمال ته به اذن ها جمعه په فرض صار تمانده کې علي صاحب کوم لستل کړی دی ها دیکھیں سجدہ شتا سمجھو کہ دا اوس په دې سحر مانځه کې بندر بلیله دغه تلاوت وکړ رومبي سحر رومبي رکعات کې الف لام میم تنزيل وي په دې کې حالات عاد الانسان حين من الدهر او سجده پکې وکړه رومبي کې سجده وکړه نو هغه تاسو نیک بختیان اعلان نه کوي چې الله اکبر وي چې څوک په دې خوا سجده لاله او چې څوک نه په دې ټول غیبانه پر وکړه چې الله اکبر وي نو څوک مخکې تل څوک ورسته وی جماعت مکه مکرمه کې نو دا د لومبي کې هغه کوشش دا کوي چې هغه صورتونه وای چې کوم صورتونه د نبی له سلام نه ثابت ډېر وګت شل منټه باندې وکړه شل منټه مخکې ده ها وای مولانا دا خو دې رد وکړه اقامت د جمعې فی القرى والمدن وای ما بس په خان دغه چې دا ځای لګرا بخیر ثاني ډیر وایي مکه مکرمه کې 15 منټه فاصله د اذان او د منصاتی 15 منټه فاصله د اذان او د منصاتی مدینه منوره کې نیمه غنټه وتا ده مدینه منوره کې نیمه غنټه وتا ده نیمه غنټه وې ساتي د اذان د فجر او د اقامت په میاس او په مکه مکرمه کې 15 منټه فاصله ده 15 منټه او دا قاری سے بھی خپل تلاوت ہمارے پاس بندر بلیلا یہ خپل تلاوت